मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि 94 में वालू से फलाखाना बर निमंग लिख वेला वमा अरसलना नूले गलिमुंग फी क़रयतिन पैसियो अलाकाया इस्यो शार के मिल नबीन इस पैगंबर इल्ला खजना मुंगनी वलियो आलहा उसी दुन के आल दे शार बिलबासाए बदनी तकलीफ माली तकलीफ बाने वज़र्राए और बदनी तकलीफ बाने लअल्लहुम यज़र्रऊन दे द पारा चिदुया जुजू की अल्लाह ताला ता नुदात यो मसलौली गई कि अल्लाह ताला दचा हबीब दे और दचा तबीब दे दचा हबीब दे और दचा तबीब दे न तकलीफ से वर्कई बाजे खलकुला द इलाज द पारे वर्कई दागई इस्लाह कई दका तबीब दे न दागई सकई इस्लाह कई और बाजे नूर खलकुला जी तकलीफ वर्कई न दागई हबीब दे टेस्ट पे कई से पे कई सैफुल्ला खान इम्तिहान फिर गई न बल्दा बद याद है बल्दा जुमला चल याद है दा से परफेक्ट जुमला लगा نهار كيس باران شنو داس بدها اول ضرورة خبري كواله شو والدلوي وني دراس هو تشكلاش دا بدخلاتي واستاني برافو اما سلام يا والسبقات دي ثم بدلنا مکان السیئۃ بیا بدل کے ورکل منگا مکان السیئۃ فزائد تکلیفان الحسنۃ راحت حتا غفو تردی پورے جدا خلق زیاسو پمال و پاولاد کے وقالو دوئے قد مس آبان الضراء تاکہ سرا رسیدلیو پلاران زمونتا الضراء بدنی تکلیف والسراء امال تکلیف فاخذناهم بغتتن انیول ممدویلا بغتتن لا صحابا وهم لا يشعرون ادیت احساس نکید ندوی چکلا مال او اولاد زیاد شو او دوی ته چا ذکر کو د تکلیف ندوی نا غزمانه غو خلق ډیر دخیانو سیو خلق ډیر پسمانده و زمون د پلاران نکانو زمانه وا مونږ اوس دور ډیولپیو چې مونږ سره خدای هم سره شي کوله ولو ان آل القرى اکچر آل دے شارو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے نو ایمان عقیدہ دا تقوی دلتا عمل دے ایمان سر چلے تقوی ذکر راشی نو ایمان یا تقوی نمراد سی عمل ولو ان آل القرى اکچر آل شارو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے نو تقوی صالح عمل دے لفتحنا غلیم یقینا منگ پرانستیو دوی بانے برکات دیر برکتنا من السماء دا آسماننا پنزول دا باران دا آسماننا پنزول نستار قندار مسئلہ پکرانا چھ بس عقیدہ او تقوی دو شئیل پکار دی سب پکار دی ولو انہم آمنوا اکچر دوی ایمان راوڑے وے عقیدے مضبوط ہے واتقوا تقوا اختیار کرے ہوئے سمانا عمل صالح میں سمانا عمل صالح علامہ یوزائی کی وہی اردو کی ہاں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا مفہوم میں ہوئے گی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا او نن تم دے ابراہیم بنی ایمان پیدا شی دو اور نبیا گلستان جوڑے دیشی صحیح او بل شعر ہوئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہی تو بدر والا ماحول پیدا کر دا آسمان نبوسوں فرشتی جوک در جوک سادہ حل تفرق ہوئی صحیح شخص ولو ان آل القرى آمنوا برا سرفراز can you turn off these fans no here no there in the front yes turn off all the buttons
جزاک اللہ. ولو ان آل القرى کچر آل دشارو آمنو ایمان راوڑے مانا عقیدے پخوے. اوس د ایمان داوا خو مونږ ټول لرو، ایمان داوا خو مونږ ټول لرو، خو اصلي ایمان نشته. واتقوا تقوا اختیار کړی وي یعنی عمل صالح وي. لفتحنا غلیم یقینا من پرانستو دوی باندې برکاتن ډیر برکتونه من السماء د اسمان والارض د زمکینا و د اسمان په باران سره د زمکینا په زرغونه سره دا ټول کې اسمان په باران سره د زمکینا په زرغونه سره. چې یو بل ځای د دې تایید پیدا کړ څه شی پیدا کړ تایید به پیدا کړ. سورہ مائدہ سورۃ مائدہ No. آیت نمبر 66 شپږ پیدا. ولو انهم اکثر دی یهود و نصارا او په خپل زمانہ کې کومه زمانہ کې خپل زمانه هغه چې کله يهود مسلمانانو او نصارا په خپل زمانه کې مسلمانانو. ولو انهم کچر يهود و نصارا او اقاموا التوراۃ امپلیمنٹ کړي وي تورات. اقاموا معنا امپلیمنٹیشن. اقاموا التوراۃ کچر اقاموا التوراۃ دا نه وي الله تعالی دا نه وي کچر دای تورات او انجیل لستل وي یا که تورات او انجیل ختمه کړي وي. Say اقاموا التوراۃ implementation in every aspect of their life. چې د ځوان په هر اسپیکټ کې د امپلیمنټیشن کړي. Politically, socially, economically, morally, worship wise, in everything. خبر یاد ہے؟ ولو انهم اقاموا التوراۃ کچری دوی امپلیمنٹ کړي وي تورات ول انجیل انجیل نو پته ولګی دا چې د آسماني کتابونو بنیادی مقصد امپلیمنٹیشن دی. څه شي دی؟ امپلیمنٹیشن دی. ریسایټیشن دای بنیادی مقصد نه دی. ریسایټیشن خو یو پروسس دی دغه طرف ترتلو. ریسایټیشن بس مونږ د پروسس سره ولاړو. بس مونږ سټاپ ساين دغه ته بے ځای سټاپ ساين په غلط ځای ولاړو. دا مونږ په دغه کیو په سایټیشن مونږ له سایټیشن ټیکټ پکار دی. یو د نصارا هم سایټیشن ټیکټ اغسته دې سایټیشن څه ورته. ولو انهم اقاموا التوراۃ کچری دوی قائم کړي وي تورات یعنی اجرا د احکام کړي ول انجیل او د انجیل و ما انزل الیهم چې نازل شوی دوی ته د جانب در رب دوی نه یعنی احکام نو کدی دا امپلیمنٹ کړي وي نتیجه به څه لا کلو من فوقهم دی بخوراکو د پاسه د دوی نه اسمان به باران کې ورو اسمان به څه کو باران ومن تحت ارجلهم مدلان د خپل دوی نه زمکه غیب به باندې فصلو راځو ورو. منهم امه مختصره بعضیر د يهود و نصارا او یو ډله د معتدله چې پیغمبر باندې ایمان راوړل لکه کعب بن اشرف او سلمان فارسی لکه کعب الاحبار نه کعب بن اشرف کعب الاحبار او سلمان فارسی. نو دلته الله تعالی وایي چې تورات او انجیل د امپلیمنٹ کړي وي نو نتیجه به سوا ما به درز دروازې په کولا کړی وي ما به څه کړی درز دروازې. سورې نوح پیدا مکړه. آیت نمبر 10 نوح علیہ السلام وایي
چې فقلتم هاوی استغفروا ربکم بخنو غواړئ پروردگار خپلنا انه کان غفارا تاکي سردا الله تعالی دې بخون کې يرسل السماء وبلغي الله تعالی السماء وريز عليكم تاسو باندې مدرارا ورون کې مدرارا معنا ورون کې نو پته ولګیدا چې استغفروا ربکم دو شیونو سره الله تعالی رحمت نازلای یو چې د الله قانون امپلیمنٹ شي او دویم چې د ګناونو مغفرت وغوښتل شي خلق د ګناونو نزان منه کی او د ګناونو مغفرت غواړي نو يرسل السماء علیکم مدرارا به وقندار کې باران ووري ان دا ډول ورته وای واپس پر سبق ولو ان عال القرى كچرعال د شارونو امنو ایمان راوړې وي واتقوا تقوا اختیار کړې وي لفتحنا غلې پرانسته بو مونږ دوی باندې برکات ډېر برکتونه من السماء داسماننا پا باران ورولو والعرض ادزمکنا پا زرغنولو ولیکن کذبو لیکن دوی تکذیبو کو فاخذناهم نما دوی اونیول بما کانو یکذبون پا سبب داغا عمل چکم دوی کولو افامن آل القرآن آیا پا امان بشی آل دشارو ایاتی یوم باسونا چراش دوی تازاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون پا دی حالت کے چی دوی او دی پا دی حالت کے چی دی بدی او امن آل القرایا پا عمل بشیال دشارو ایاتیهم چراش دوی تاباسونا عذاب زمونگا دخن دروزے وهم یلغبون اچ دوی لگیائی گیم پلے گئی چھ دوی لگیائی سکے گیم پلے گئی در دنیا کاروبار سننا چلے دا پلینگ گیمز دا چلے پلینگ گیمز اللہ تعالیٰ فرمائی چھ آیا دی او دی نو آغا وقت خدای را عذاب نا پامن کی دیشی کنا دنیا پا کار کی چلے گیائی نو آغا وقت پامن کی دیشی نا علتا پامن کی دیشی دلتا پامن کی دیشی خبر دین کلالا افامنو مکر اللہ آیا پامن بے خوف شویری دوئے دا عذاب دا اللہ نا امنو مانا بے خوف کی دل افامنو مکر اللہ آیا بے خوف شویر دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یعمنو مکر اللہ نشی بے خوف کے دے دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر آغا قوم چی دیر پا خسارہ کے پرات دی او کم قوم چی خساری نا بہری اگئی ار وقت خدای دا عذاب نہیں دی اگئی سر دا خدای گرئی ای سر سی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رأس الحکمہ مخافت اللہ سر دا علم اور دانشمندی دا خدای گردا یو سره سور دانشمند دی چې څومره دې خدای نه هریږي نو چې یو سره دور د خدای نه هریږي دې دور دانشمند دی که یو سره دور د خدای نه هریږي نو دې ته عمر دانشمند دی که یو سره دومره د خدای نه هریږي چې څومره د خدای یره ور سره زیاته ده دومره دانشمندی زیاته ده دومره عقل مندی زیاته ده دومره علم زیات ده راس الحکمت مخافت الله راس الحکمه مخافت الله نو راس معنا سر او سر دو معنی کیږي ابتدا د علم د خدای یره سره شروع کیږي علم ابتدا کوم دی نه دا یو سر دی او راس الحکمه دویم سر د حکمت او د علم د خدای یره ده نو ابتدا هم د خدای یره انتها هم د خدای یره ابتدا د علم د خدای یره انتها د علم د خدای یره نو یو عالم دور عالم د سوره د خدای نه دی خبر دین کړه او کنه د خدای نه نیری نو بیا بابا عبدالرحمن ډیر عجیب خبره کوي چې علمیت د بے عمل عالمان سوئی چې علمیت د بے عمل عالمانو لکه گند کتابونو په خربار شي علمیت د بے عمل عالمانو لکه گند کتابونو په خربار شي څه قیمتي خبره کړې بابا علمیت د بے عمل عالمانو لکه گند کتابونو په خربار شي ادروایز هغه عالمانو دور تعریف کوي او په مجلس د عالمانو بسر زر شي سوې چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي کس ګټوي یا لوټه د سارا کس ګټوي ګټه پیژن تیګه دبري او لوټه مړ کس ګټوي یا لوټه د سارا
وی عالمان دی رنائی دی دنیا عالمان دی د تمام جہان پیشوا بابا ډېر قیمتي سره عالمان دی رنائی دی دنیا عالمان دی د تمام جہان پیشوا صحیح او په مجلس د عالمانو بسر زرشي کسه ګټوي یا لټه د صحرا او عز الرحمن د هر عالم حلقه بگوش حلقه بگوش معنی غلام ہے رہیم چه زرحمان د هر عالم حلقه بگوش که اعلی دے که اوسط دے که ادنا دا اسم رقیمتی شعر چه زرحمان د هر عالم حلقه بگوش که اعلی دے که اوسط دے او که ادنا ان دانا چې ډېر لوی عالم نه داغه غلام هم اچوړو ته وندي نه خو چې عالم دی داغه یې غلام دی اولم یهد للذین یرثون الارض آیا ندی ظاهر شوی آکسانو ته یرثون الارض چې هغه مالکان ګرځېدلې د ځمکې من بعد آلیا پس دړوان دي اهل د ځمکې نه الله نشان او الله نشاء کچره مونږ غواړو اصبنا نو مونږ به مصیبت او سودوی ته بذنوبهم په سبب د ګناونو دوی ونطبع على قلوبهم او مونگا مور او سیل لگوالا قلوبیں پزرد دوی فهم لا يسمعون بیادوی بخبرناوری تلک القرآن شارنا نقص علیکا مونگا بیانو تاتم انبایا کسی او خبرون دوی ولقد جاعتم تاکی سر راغلیو دوی تا رسولهم رسولان دوی بالبینات بواضح بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو د دې وجه چې دوی تکذیب کړو مخکې دینه دوی کمټمنټ کړو چې موږ هیڅ پیغمبر نه منو نو چې یو ځل سره ناروا سره کمټمنټ وکي نو بیا هغه منو ته نه تیار بیا موږ ورته چې کو نه ورته پتا په توده تبای کې دی بیا خبره نه مانی صحیح تبای پیژن تاسو یو تبخای نو بیا خلک وای هغه لکه کمټمنټ کړی چې خبره باندې منه کو نه ورته په توده تبای کې دی بیا نه مانی نو ځان ورسره مستړی کوا کذالک یطبع الله دارنگی سیل لگے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین پزرون د کافرانو وما وجدنا او منگنو مندلے لے اکثرهم د دوی مجارتی لا من غادن اس وعدہ ای که د وعدے پاسداری نه وا ای که د وعدے صرف د شیطانت په وعده باندې ټینګو د دین علاوه د بلی وعدے پاسداری نه وا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ تَاكِ أَكْثَرَ مُنْغَ مُنْدَلِو أَكْثَرَ دُوِي لَفَاسِقِينَ خارج د طاقت او دو بیڑیانستا ثم بعثنا بیا لګلیو مونږ من بعد پس د پیغمبران موسی علیہ السلام به آیاتنا په معجزات خپل نو په معجزې وی بنیادی د موسی علیہ السلام اته وی نور هم ډېر خو د دین هو الله تعالی ذکر کوي نمبر اول عصا لکړه چې خامار ته جوړې دو نمبر 2 شائننگ ہینڈ رقیدن کے لاس نمبر 3 ربنت قصال اموالهم موسی علیہ السلام دعا وکړه خدای د فرعونیانو سره او سپینزر تیږي نو ډبره جوړ شوه سچې جوړ شو ډبره جوړ شو او سلورم وشدد علی قلوبهم و خدای زونه ولا سیل کې زوس انفز انف اوس نه غواړم د ایمان ماري زه اوس نه غواړم ځکه موسی علیہ السلام سم پختون سره څه او کنه بس موسی علیہ السلام سم پختون سره بس چې ځل غوسه چنه دازلو ول سکیل کې چې ایمان نه لري د دلدا باندې صحیح مثلا پینځم الله په طوفان راولېګو دا بس معمولی نه جوړ سره کپڑے سره ما ته چې دی دغه فرق دې دا او په تاریخ نو راشه هغه راوړو او سنسټیو ډېر اول نه دې څه درونه لا راکنه دې څه غس دې لسپیک نو بل طوفان او د طوفان نه علاوه بل ملخان ملخ ورته
بل سپجی تاسو سپجی وای امل بل چنگشان او بل وینا نو د دې په بدنو کې سپجی د دې په کالو کې سپجی د دې په هر څه کې سپجی وشوي دا یو بل معجزه د موسی علیه السلام او چې کوم عذاب پیدا غي د موسی علیه السلام تعالی یا ایها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك صحیح به خدای نه وغواړه کدا مصیبت را نه ختم شي مونږ ایمان راړو الله تعالی فرمای چې کله ته ما عذاب لری کو اذا هم ينقصون دی بیا هغه شیطانانو نو ما په بل راوسته نو بیا به چغې نو بیا مې تل ورکو نو بیا به وعده ما کړه ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا فمعجزو زمونگا الى فرعون تا وملئه سردارانو دتا فظلموا بها دینکارو کردی معجزاتنا فانظر اگورا کیف کانا سرنگ شاکبت المفسدین انجام دا مفسدانو وقال موسى و فرعون انی رسول ز پیغمبر من رب العالمین طرف دا مخلوقات طرفنا حقیقن تنگ ولا حقیقن تاسم ٹنگ وائی کلک حقیقن ٹنگ والعالم غلا پدی خبر اللہ اقولا چھ نبوئے پا اللہ تعالیٰ بانے الا الحق مگر رشتیا خبر قد جیتکم تاکہ سرا مارا تل کری تاستا ببینت پیو قوی معجزہ من ربکم بجانب درفتا سنا فارسل خلاص کا معیا ماسر بنی اسرائیل نرسل اخلاص کا دسنا کلچز آف سلیوری د غلامای د بندنونو نه اخلاص کا دسنا ذکر دوی دغه تولی کا چې د بنی اسرائیلو د دې بنیادی حقوق د غصب کړیو د دې بنیادی انساني حقوق د غصب کړیو بنی اسرائیلو ته حق نو د آزادانه تجارت کول نمبر اول بنی اسرائیلو ته حق نو د خپل مرزه د لیبر کول بنی اسرائیلو ته حق نو د خپل اجرت تعین کول بنی اسرائیل ته حق نو د ملکیت جوړولو دیسه شی په خپل نوم کوله نشو بنی اسرائیل ته حق نو د خبرې کولو نو بنیادی حقوق ولا غصب کړو دیو چې موسی علیہ السلام ورته فارسل آزاد کما سره بنی اسرائیل دی خپل انسانی مقام ورته څور ورته انسانی مقام ورته قال ان كنت فرعون ورتوي کچریت جه تب آیت رات لکڑی پیو معجزہ باندې فاتبع راوړه دا معجزہ ان كنت من الصادقین کیت درشتن خلقنا فالقا غصا او غرزلت لکڑا خپل فاذا هي انا غهان دا لکڑا صوبان مبین یولو یا اشدها وا خمار تاسو ورته شمار یو دوی شمار وی یو ټن وی د ټن نام زیات دي انو خزیده نشي داسې پرورو په دا بازارونه لګي کنه نو په دې بازارو کې ولو یا پیټای پاره کې یو شماري خو دې د ګوندلو په میله کې صحیح ګوندل دې طرفه کې یو میله لګي نه انا کې خمار خو دا خمار په صاحب استو باندې بم پوره نیمه غنټه پس کويږي ځکه چې ساخره ډېر مو د پس د ساخره ورو به تاسو شو ده خو خریدا اګه بس مکه کې دي نو بس پروت یا بلاله صحیح کروان شي ډېر په دمه دمه رواني په روان په کرا روان نه څه شامار اوس دې الله تعالی وی چې د موسی علی السلام د لکړې نه شامار به جوړېدو او سوره قصص کې وای مونږ چمچمار ورته وای د دې نری مار دسترګې پرب کې پناشي عربي کې ورته جان وای عربي ورته جان اجان اصل جن ته وای څه ته وای جن څه ته وای پیره نو پیره چې په پخ سره یعنی وی پټ نو دا رنګه دا جان مار دام یو پخ سره ته پټ شي صحیح نو ما تاسو ته چې امام نصفی رحمت الله علیه د حنفیو ډېر مفسر دی امام بیضاوی د شوافیو ډېر مفسر دی امام بیضاوی رحمت الله علیه هغه په کې تطبیق دا کړی دی چې موسی علیہ السلام به د امساز مکه ته وګرځولا نو چونکه دای دومره غټه څومره غټه دا عمره د ګوتې وغټواله عمره
نړم به ته نری مار جوړ شي ورو ورو پرسیدو یو له غټ مار بشو صحیح ښه امام نصفی وای نه د موسی علیه السلام په طبیعت باندې موقوف وا کاغه به غسل چې نری ته جوړ شي نری به جوړ شي کاغه غسل غټ دی جوړ شي نو غټ به ان زما د دوه سره اتفاق نشته ان ځکه مې نشته چې د قران الفاظ دغه تصور نه ورکړي دلته وی فاذا هي right at the moment فاذا هي معنا right at the moment ثعبان مبین دا غي یو اژدها خامار جوړ شي هیڅ فورا یا چې تاسو مکه ته ورته شو یو غټ مار به جوړ شو او څومره غټ ما تاسو ته ویلي امام صاوي رحمت الله علیه هغه نقل کړی دی ابن عباس سے رضی الله تعالی عنہ چې د دواړو تاسو ځاموي د دواړو زامو میس کې او یا غزر ډسټنس کو دا غزر شرعي زمون غز په دار درې فوټه خو شرعي غز یو نیم فوټ دی نیم غز هغه غز دی اصله کې زراع وای دیتا عربي کې غز ته وای زراع ابي کوم زراع وای صحیح شرعي غز دی ليش زراع وای نو دا زراع معنا غز نو دا یو نیم فوټ دی نو چې اویا زله داشي نو اویا او 15 درس سوره شو یو سل 15 فوټه نو ډیسټنس پسورو یو سل 15 فوټه نو د فرعون کم کیسل چې وو هغه شامار چې موسی علیه السلام چې بورو ورته داسې نه به یو زامه پزما کا بل به جتل نالته برابر پغا په برچت باندې به کې خود راځه صحیح او فرعون به منډه کړل صحیح او دن نبی شک قتل موسی علیہ السلام ته به دا شیکینګ کړ صحیح مستقیم صاحب دا به دغه چیزو کې بنو چې د سليمان دا دغه الله تعالی وایي چې کأن سوره قصص 3 کوم ځای درځه درس او شپه ته یو دي درس او شپه ته څه وعن القي عصاك امن ورته حکم کو چې تو غرزوا د لکړه خپل دی فلما راها کله چې دوړي د لکړه تا تاسو حرکت کو کانها جان داس تیز حرکت لکه نری مارچ دی الله تعالی الف د حرکت تذکرہ کوي دې دا نه سبق کې د باډه تذکرہ کوي چې باډي به سورو شمال خو حرکت به څنګه چمچنی فار پرشان ورکوټي ما پرشان تهتز حرکت به کو کانها جان دمر تیز حرکت لکه غندره چمچمات څنګه حرکت کوي اوس واپس خپل سبق ونزغ يده ابراهيم موسى عليه السلام لا تراوست فاذا بيضاء داس بوکل دیکھو موسی علیہ السلام اے لاس پیدا سک مجدا سے براوست لکه د نور پشان شاین کو د نور پشان فاذا هي بيضاء ناگهان دالاز به بيضاء شایننگ للناظرین کتن کتا قال الملأ اوه ملأ معنا چیفټینز د لوی جرګې منبران موجوده دور کې زموږ سو ها د لوی جرګې منبران قال الملأ اوه سرداران د قوم فرعون لا الا هذا تاکي فردا موسی لساحر علیم د جادوگر د علیم ډیر ماهر علیم معنا ډیر ماهر جادوگر دی یرید د داغواری ان یخرجکم چوباسی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا د جنرال پبلک ته وي ستوي جنرال پبلک ته او بادشاہ ته دا مشوره ورکوله ځکه د لوی جرګې منبران چې وي نو د یو طرف ته بادشاہ ته عجیب مشورې ورکوي بل طرف ته پبلک عجیب یې راي صحیح پبلک they do frighten them نو پبلک اسپلایټ کوي بل طرف ته بادشاہ ته وایي جی خلق ډیر په غوسه دي د دې وجه صحیح موږ له پیسې پکاري چې خلق مطمئن نو دې غاړه نن پیسې اخلي عدل ته دی راي دا ډېر ویل یعنی صحیح دا ډېر شیطانانی یرید ان یخرجکم من ارضکم دې دا غواړي چې وباسي تاسو من ارضکم دزمکه تاسو نه فماذا تامرون پس تاسو حکم کوي یعنی سمشوره کوي قالو نو دې سرداران ورته وي فرعون ته سو وی ارجه لک ټایم ورکا سو ورکا
لگ ٹائم ورکا قالو دے وی نوی فتنہ دا کہ اسے فوراً نسی او جیل تے ورچے نو خلق ہنگامہ کرے خلق سے ہنگامہ کرے ہنگامہ ہوئی تا سور فساد کرے دنگا فساد کرے نوی لگ ٹائم ورکا نو پخپل برورو آرام سے قالو دیورتوے ارجے لگ ٹائم ورکا دتاوا خاور ارد ہارون علیہ السلام تا وارسل پیغام لے گا لیٹر لے گا فی المدائن پشاروں کے حاشرینا د جمع کون کو دپارا چسرا جمع کی یا تو کا چراولی تا بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر داغ شار یعنی ټول شارونو تا یو سرکاری لیٹر ور لے گا ټول شارو تا سر کا قندار تا لیٹر ور لے گا چمن تا ور لے گا سپین بولدک تا ور لے گا اورزگان تا ور لے گا ہلمند تا ور لے گا بادغیس تا ور لے گا تاجکستان تا ور لے گا فلاں تا ور لے گا فلاں تا او دا هغه د والی ته وایا چې د علاقې د ټولو نه ماهر قسم ساحران دی غره جمع کړ جادوګران وجاء السحرة ارال السائران فرعون تا قالوا اردوی چرال نو دنیادار خلق قلمبے خپل شی برابرې ای فرعون ته خن سبق وی دې سړي سره بل جادو مقابله کوي ما یو ورته ک کامیاب شنو شی به ملاوي څنګه پیسې به ملاوي وجاء السحرة فرعون ارال الساحران فرعون تا قالوا دوی ان لنا لاجرا آیا بمون د پارا اجرا اجرت څه اجرت ان كنا نحن الغالبين كشر شمونگا غلب مندون کی قال فرعون ورتوے نعم of course نعم مانا yes of course یقینا بلکہ دین علاوہ وَإِن لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بھئی خام خاد مقربین دا بادشاہ سخا تاسو تب اسپیشل کارڈ ملاوشی سب برتا ملاوشی اسپیشل پاس برتا ملاوشی وی آئی پی بشی قالو دوئے یا موسیٰ او موسیٰ اما ان تلقیا آیات ارتاوے لنبے امساق پلا و اما ان لکونا آیات سمونگا نحن الملقین مونگا غرزون کے دا سواگانو دلکڑ اقبلو اول یعنی لنبے تقبل فن مظاہرہ کے کمونگے ہو قالو وے موسیٰ علیہ السلام القو تاسو ارتاو کئی تاسو غرزوئی فلما القوا کلچ دوی ارتاو کل سحرو آیون اللہ سے مسحور اکڑے متاثر اکڑے سترگ دخل کو وستربوم اڈیر اویر ولدوی وجاؤ رات لو کل بسحر الحزین پڑیلو سحر واوحینا الى موسیٰ منگا وحیوکر موسیٰ علیہ السلام تان القیاساکا چتو غرضا امساق پلدے فائزائی آلا گہان داسوا تلقفو نغردلے ما یافکون آغا سیر چکم دوی جوڑا د دوی غټول شماران او ماران هغه ټول د فرعون کړل لکه په چې خپل خپل کلاو کړ انصور او یا غدا نه کو بس وکړ ټول د سره اخر فوقع الحق ثابت شهد وبطل ما كانوا يعملون وباطل شاغا چې کوم عمل دې ساحرانو کولو فغلبوا دفیټ شوی هنالک په دغه ځای په میدان پس په دغه میدان فانقلبوا اگردے دلدوی صاغرین ڈیفیٹڈ ذلیلا والقی السحرة اور اغرزول شجادوگران ساجدینا سجدہ کون کی دوی پزان کوئی نشو یو قوت پشکل دیتونو سجدہ ورہ بولا سیو کلس او سیو بھی قالو دوی آمنا ایمان مناولے پر رب العالمین بان لے نوسمات آستویلو چی فرعون خپل دادا و ما علمت لکم من الہ غیری زمان علاو بل خدای نشتا انا ربکم الاعلی استاد د ټول لوی خدای زین نو چې اوس دی وی چې ایمان مراوړې پر رب العالمین نو دا تصور ته پیدا کېدی چې فرعون یادی نو ردی وی دی خبر واضحه چې ایمان مراوړې رب العالمین باندې رب موسی او هارون پر رب موسی او د هارون باندې اوس دی وی رب موسی د هارون باندې فرعون ها ایو او قال فرعون و فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راڑا پتبان لے قبل ان آذن لکم مخجد دینا چی ما اجازت در کروی تاستا ان لحاظا تاکہ سردا لمکرون داستاسو یو ناکار تدبیر دے مکرتمو فی المدینہ چی تاس دا تدبیر جوڑ کرے پدے شار کے تاسو او دا موسیٰ ٹول یو ڈلے تا ٹول سے
لتخرجوا منها آلها د دې د پارا چې او باسي تاسو د دې شان حال د دې فسوف تعلمون زرد چې تاسو پوه شئ لو قطعنا یقینا زکت کوم لا سنستاسو وارجلکم اخفیستاسو من خلاف عدل بدل اپوزٹ سائڈ ثم لو صلبن لکم بیا صلیب کوم تاسو کروسیفائی کوم تاسو اجمعینا ټول قالو دوی انا الى ربنا تاکي سره مونږ پروردگار پر تمون قلبونا واپس نکيو وما تلقم منا اتمون لعذاب دراکه الا ان مگر د دې خبره آمنا چې مون ایمان نه وړې په آیات ربنا پایتونو درب زمونږه لما جاتنا چې کله رانل دایتونو مون تا ربنا او رب زمونږه افرغ علينا راوره مون باندې افراغ دې ته وایي چې قوره چې یو لوی بکټ د اوبو ډک یک مس پچاو غواړي راتو یول سوې ورته تاسو یول وای افرغ علینا راتوی کې مونږ باندې صبرن صبر استقامت یعنی ډیر زیات راکې ډیر زیات صبر استقامت دا سره ډیر شیطان دی وتوفنا او وفات کې مونږه مسلمینا په دې حالت کې چې مسلمانان یو قال الملأ من قوم فرعون او سردارانو د قوم فرعون اتذر موسی فرعون ته وی اتذر موسی آیات پرېګ دی موسی او قوم او قوم ددو ليفسدوا فی الارض چې فساد کې زما کې وای زرکا ادا موسی یذرکا پرېګیتا و آلیتک خدایان ستانو فرعون خود بل خدای قائل نو دلته الها په معنا د زملا او کاستار او فقایکا ستا وزیران دیتا نه مني د موسی علیہ السلام دا نو چې تا نه مني معنا دا چې چیلنج کوي ستا گورنمنت دا د سټیټ وفادار ندی در سټیټ غدار دی در سټیټ نو د سټیټ غدار د پر سزا سره گویا د لوی جرګې منبرانو مشورو کوي دی پانسی کا صحیح اوس فرعون او پته پوي چې د باندې لاس ټول ډېر لوی مشکل کار دی پولیس لري لاس ټول ها ډېر لوی مشکل کار دی نو ورګه د بلې غاړې روستو نور پسې قوت کټ کوم څو پسې کټ کوم چې دا لیډر یوازې پاتې شي قال دوه سنقتل ابناهم زرد چې مونږ به قتلو ابناهم ځوانان لدوی ونستحيي نساءهم اجوندې به پرېږدو ښځې لدوی تشې ښځې به ژوندی پرېږدو ځوانان له ټول قتلو ځوانان دا فرعوني سیستم اصول دنیا کې روان دی صحیح قال سنقتل ابناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم اتاکي سره مونږ د پاسه لدوی قاهرون غلبه لرونکي نه دا کار کولی شو ځکه حکومت زمونږ دی قال موسی اوس فرعون شروع سو پکړ دکړ هغه د لس کسان نیول دغه د محله کې شل کسان راوستل هغه د چاپاو لګی دا دغه ته انویسټیګیشن شروع کړ نوجوانان ټول رانیسل امړولې نو موسی علیہ السلام قوم تصوی قال موسی لقومه و موسی علیہ السلام قوم پلتا استعینوا بالله امداد والے اللہ تعالی نا واصبروا د صبر استقامت مظاهره کوي ان الارض تاکي سرز مکان لله د الله دا یورسوا ور کیدا من اغه چاته یا شاو چې دی غواړي من عباده د بندگانو خپلنا والعاقبت بهترین انجام للمتقین دا متقیان دي ها تکلیف خو ور باندې تیریږي خو بل عاقبت کامیابی به الله تعالی در کوي اوس دې قوم سو قالو دوی ورتوی اوزینا تکلیف را کړی شو منتمل قبل ان تاتینا مسجد درات دوستانا چې موسی علیہ السلام لا پیدا شوه نو هغه هم فرعون ماشومان وجل څه کول ماشومان ولا علا ودا تکلیف د مونږ ته مخکې را کړو خپل ماشومان وجل دلته ځوانان وځي قالو دوی ورتوی اوزینا من قبل ان تاتینا منتعزیت را کړی شوی د مخکې درات دوستانا ومن بعد ما جئتنا ادي ازیت را کوي پس درات دوستانا هم هغه شان قال او موسی علیہ السلام اسا ربکم یقینی خبر پروردگار تاسو ایولک عدوکم یقینا علاق بکی دشمن تاسو ویستخلفکم خلیفگان بجوڑ کی تاسو فی الارض پدیز مکد مصر کے پس دوینا فینظرا بیاب اللہ واج کئی تاسو کے فتاملون چی تاس سنگا عمل کوئی موسی علیہ السلام یو پیشنگوئی ورطور کرا چی دی بحالا کیجی تکلیف مونگ بارے تیری گی خلق به مړیږي خو انجام کار بدای چې مصر به مونږ ته کنټرول کې پاتې کیږي څه خو هغه ټس به دې ټس نوم دوی دي چې مصر مونږ ته کنټرول کې پاتې شي الله بیا مونږ ګوري چې مونږه سکو دې زما کې
ولقد اخذنا آل فرعون اتاکید سره مونږ نیولیو آل فرعون بالسنین فقحت دی باندې مقحت راوسته ونقص من الثمرات اپکمی د فروټو لعلهم یذکرون دې د پاره چې دای نصیحت واخلي او ځان پوي کې خبره باندې الله ته رجوع کې ایمان لري فاذا جاءتم الحسنه کله ترا بغي دویتا فراخي د رزق قالون دوی بوي لنا هذه دا زمونږ استحقاق دی مونږ ډېر ځان ستل کړی دی نیرونه مو استدي زمکه مو خېړولې دي ماډرن ټیکنالوژي مو استعمال کړل نه هذه دا زمونږ we deserve it we deserve it وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ لَكَوْ بَرَسِدُ تکلیف او مصیبت یطیروا بموسی دای بدفالین ولا په موسی علیہ السلام ممو اپا چا چې موسی سره ملګری ودا موسی ور د ملګری د سپیر خلق دی دای چې د فساد جوړ کړی دی دا غینه پس مونږ سره تل خرز غونړي دا نو فرعونانو وی الا خبردار انما طائرون خبردار طائرهم چر دوی بدفالی عند الله فعلم دا الله کې دا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن مجارتی دوی نه پوهه دل خبرو باندې وقالو دوی چا فرعونان ما تاتنا موسی علیہ السلام ته وی کله چې اون تراولی متابه من آیاتن سچون تراولی منتمل آیاتن د معجزه یا د عذاب نه تسحرنا بها چې تمونګه د جادو دا سرلان له کې په معجزه باندې فما نحن لك بمؤمنین خو نه مونږه تا باندې ایمان راړو کی ته چې سکه نو کا هر څه کې مونږه ایمان نو الله تعالی وی خدم په نور معجزو خو ایمان نه راړي په مصیبت در باندې راواله فارسلنا غلیم الطوفان اولیگل من دویبان طوفان والجراد ملخان والقمل اسفجی والدفادقا چنجخان والدم اوینی آیات المعجزات مفصلات یکی بعد دیگره مفصلات مانا دا طول آل ایٹونس نا یو برالا چه بخط پشن بلا ور پسرالا دی بلاسانو آغستی one after the other فاستكبروا دز انکارو کو ځان لویو غنو بیا خدای ته سرندر نشو وکانو قوم مجرمین ودیو قوم مجرمان ولما وقال مرزا کلت یوم را بغی دوی باندې الرزو عذاب دا معجزات قالوا ندوی بوی او موسی ادعو لنا دعاو کمون دا پارا ربک دا پروردگار پلنا بما دا آغا نجات حیدہن لکا چوادے کریتا تا لئن کشفتا کچر لرک تمون عنا زمون الرجزا دا تکلیف لنؤمنن لکا نمون با ایمان راڑو تابان لے ولنرسلن ماکا عذاب بکستا ملگر چاکی بنی اسرائیل خدا عذاب راندری کا پتا با ایمان راڑو پیغمبر بدے امنو دا قوم بدے آزاد دا قوم بدے آزاد کلو فنڈامنٹل رائٹس فور فلما کشفنا غنم الرزا کلچ بلرک من دوینا قضا بلا اجل تار فکس ٹائم پورے ام بالغو جدائی برسیدون کیو اغا ٹائم تا اذا هم ینکسون نناگانا دوی بخفلوا دبیا ماتولا بیا بے کفر کو فانتقمنا اللہ تعالیٰ وی دیکھو موسر ڈرامی کو لے فانتقماتیو من انتقام واغستا فانتقمنا منو منگا انتقام واغست دوینا فاغرقنا منگا غرقل دوی فی الیم میں پسمندر کے بار کے میڈیٹرینین سمجھا کی میڈیٹرینین کے بحر متوسط کی بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دَدَّي وَجْهِ چې دوی تکذیب کو دایاتونو زمونږه وکانو عنها غافلین او دوی عنها ددینا غافلین غفلت کوونکی واورثنا اپ میراث کو ورکمونږه القوم الذين اغقوم د بنی اسرائیل ته اغقوم کانو یستضعفون چې دای کمزوري جوړ کړی شي بنیادی حقوق کې غصب شي مستضعف هغه ته وایي چې بنیادی حقوق غصب شي استضعفون مشارق الارض چې دوی کمزور ګرځول شي په اطراف او مشرق او دزما کې او مغارب په اطراف او مغرب او دزما کې یعنی بنی اسرائیل چې کم ځای موسیدل هغه ته بنیادی حقوق نو ملا صحیح شو کپ کیپټل کې نو ورته نو ملاو کپ دیهاتو کې ورته نو ملاو کپ پولیس والای کې ورته نو ملاو ک ګریډا هلز کې ورته نو ملاو ک ډاون ټاون کې صحیح خو چې هغه الته کې لیکلی وغه کیس کې نیشنلٹی کے لیے چې بنی اسرائیل نو بس هغه د حقوقونه خلاص
کانو یستضعفون چې د کمزور ګرځول شو په مشارق او مغارب د زما کې التي اغزمکا بارکنا فیا چې مونږه برکتونه چولیو پای هر شي پکې وافرو خدای ته پکې شي نه ملاوي دا هر شي پکې وافرو دوی ته شي نه ملاوي دا وتمت کلمت ربک الله تعالی فرمایي چې په دغه انداز ستاسو پروردگار فیصله بهترین فیصله د بنی اسرائیل لپاره مکمل شي وتمت کلمت ربک ځکه فرعونیان غرق شي هغه ځمکه دې کنټرول کړاله وتمت اکامل فی کلمت ربک کلمت پروردگار تعالی حسنا مبارک کلمه بنی اسرائیل باندې بما صبروا د دې وجه چې دوی ډېر د پیشنس اظهار کړو د صبر مظاهره کړو ودمرنا امونګه تباہ او برباد تدبیر معنا ریزه کول او مونږه ریزه کلمه هغه تدابیر کان یصنع فرعون چې جوړول به فرعون او قوم ددو وما كانوا يعرفون او هغه بعد چې کوم دوی کول وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مونږه پورې کول بني اسرائيل د میډیټرینین ورته الله تعالی ادرو موسی علیہ السلام ولدا سے اسوار اخلاص کړ میډیټرینین خلاص وجاء دولس ځای خلاص ذکر دولس قبیله وی د موسی علیہ السلام ته موږ هر ټرایب خپل سربراہ سره دي هر ټرایب اقدام به خباسه اوس د هلاکت وخت هلاکت په کوم علاقه خلاصې کې نه منډه واده وینن دولس لارې بجلا جلا مکاري موږ د بلې قبیله بلار باندې نزو صحیح وی یوسف زولا په کار دا کړزولا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پورے کل مونگا بنی اسرائیل سمندرنا فاتو علی قوم فسرال الدوی پیو قوم ازگور تازه مصیبت تخلاصی وی دی خوش سمندرنا پوری شری قوم اوکتو یاکفونا چی عبادت کو علی اصنام د ثبوتانو لهم چو دوی د پارا دبوتان عبادت کو نوذکر دا تازه عذاب نخلاص شو دی موسی علیہ السلام ته او موسی علیہ مونږ له دغه څه ویزه بل خدای پکار دی څنګه پکار دی دا څه خدایان پکار دي په نظر راځي استا خدای دې قالو دوی او موسی اجعل لنا الها جوړ کې مونږ د پاره یو خدای کمال او الیا داس خدای لکه دوی چې خدایان دي قال موسی علیہ السلام ورته انکم قوم تاسو یو قوم تجهلون جهالت کوي د جاهل زمن دي تاسو ان هؤلاء وتاکي سره داخل داد بوتان عبادت چې کوي متبرن هلاکی دن کې دې ماون فی هغه تدبیر چې دوی کوي کې دی او باطل کې دن کې دې ما کانوا يعملون لاغه چې دوی چې عمل کوي قال و موسی علیہ السلام غیر الله ای سوا د الله نه ابغيكم ذولتم تاز پارا الہ خدای او وعد الله تعالی فضلکم برتری در کړه تاسو له العالمین مخلوقات باندې عجیب خلک کوم خدای چې تمره لوی عزت در کستال د پاره تمره لوی سپر پاور تبا کو خدای مو به خوبه هغه خدای عبادت نه کوي بل خدای غواړي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کے آغا چی نجات در کمو تاست آل فرعون لا یسومونکم چی رسول تاستسو العذاب ناکار عذاب یقتلون ابناکم قتلول بیزوان آنستاسو ویستحیون نساکم جوندے پر خود خدستاسو وفی ذالکم اپدے عذاب کے بلاؤن لو امتحانو من ربکم د جانب در افستاسونا غزیمون دیر لو امتحان نو بلا پا دو مانو رضی یو بلا پا مانا دا امتحان نو معنا دا چې دا فرعون تاسو ته کوم تکلیف درکو دا ډیر لوی امتحانو او دیم بلا په معنا د نعمت نو دا ما چې لکم نجات درک الله تعالی فرمایي دا یو ډیر لوی نعمت او لوی خیر چې الله تعالی تاسو له درک الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین محمد وعلى وصحبه اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقران العظيم وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه وتعالى وانا الليل وانا النهار فالله سبحانه وتعالى